وعلى آله وأصحابه الذين هم أوفوا عهده كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء. العلماء ورثة الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر في كلامه المجيد: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا يوم القيامة زوجه أحسن من زوج الشمس في بيوتكم الدنيا، فما ظنكم بالذي عمل بهذا؟ وقال عليه الصلاة والسلام: اللهم ارحم خلفائي. قيل من هم يا رسول الله؟ قال الذين يرمون أحاديثي وسنتي. وقال عليه الصلاة والسلام: إن العلماء أولياء الله، فمن والاهم والاهم الله، ومن عاداهم عاداهم الله. وقال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: أشراف أمتي حملة القرآن. وقال عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وصدق رسوله النبي الأمي الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف شوق سره ذوق سره محبت سره ایمانی جذبه سره دا ماشومان خوبی په دا مشرانې مو وایي داسې نه ایمانی جذبه د مدیان بابا وایي څنګه اللهم صل ایمانی جذبه خو دې نه وایي اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم.
یو خو ختم شو شپې خو ټیکو خو ګانګوړه شوي نه دي که نه او ګوره تاسو درود په چا وایي تاسو پته شته په جناب رسول الله صلی الله او ملائک جناب رسول الله ته ستاسو درود موړي او ستاسو نومونه ورته پیش کړي چې فلانکي د فلانکي زوی د فلانکي زنانه زوی د فلانکي مسیح د فلانکي مسۍ یا رسول الله په تا باندې درود وي تاسو دې ته خوشالېږئ چې نبي علیه السلام سره ستاسو تعارف وکړي نو دا مشران په زور ووایي اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا الله زمونږ د درود شریف قبول مقبول جناب رسول الله توس عزتمن مشرانو زه د مفتي آصف یوسفزی بس زمون خو داسې دی لکه وارف او ډاکټر امیرزاده خان خوشبخته خوشنصیبه دی او د دې خاندان زه د ده د زړه د تله شکریا ادا کوم د دې قام د دې کلي د دې علما کرامو د قرا حضرت او د دارالعلوم مدین او دې ماشومانو د ختم د پروګرام مبارکباد ورکوم او د دې دومره ګڼ تعداد چې پای کې په کورونو کې دلته زنانه هم دي زموږ میندې خویندې خوځیان بچیانې ویرې او په ګڼ تعداد کې پکې مشران ځوانان کشران علما کرام موجود دي دا اسم با مسلمان اداره ده دارالعلوم مدین او مدین کې جناب شعیب علیه السلام ډېر لوی محنت کړی ټیک دی چې دا مدین به نه او مدین نه هغه ته وده میلاو شوې وه او د آیکې والا خلکو د هغه بې حرمتي کړې وه ادارې له خلکونکي دي ابن عباس رضی الله تعالی عنهما او د هغې خامخا څاڅه دي دغه اسم په مسما کې اصل کې د دې وجه نه جناب رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم چې تاسو د زمري په سرمن مه کښېنئ لکه دا یو متکبره ځناور دی او لکل مجلس تاثیر د هر مجلس خامخا څه اثر وي د دې اثرات عليكم بمجالس العلماء وهذا اسم فعل لبارة اللزوم وعليكم بمجالس العلماء ده يوجد علماء تنوي عليكم ثقة جمرة
او مراد دې نه ټول امت مسلمه ده. فرمائے جناب صحابہ کرام چې علیکم فتاسو نه لازم ده کېناستل علماء سره. بہرحال قرآن کریم ختم دے تو قرآن کریم فضائل داوے اغراض دغه پروګرام غرض وګایا پته اوس د علماء کرامو څرګنده کړې ده. و یو خبره ځان سره یاد ساتئ چې زمونږ استاد شو د جناب محمد عربی صلی الله علیه وسلم او په دې ټکو نظام په کې د پښتو مجلس دی منګ رب پیژندل د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم. د دې وجه نه الله رب العالمین جناب رسول الله د ځان نه وړاندې کړی دی او الله فرمایي من اطاع الرسول فقد اطاع الله. چا چې د رسول منله د الله ومنله. وصدق جناب حضرت حق جل مجدوه اللہ رب العالمین فرمائے وما اتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. کومه خبره درته الله او الله رسول درکړي او به جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه موږ سره کله کوي سره او کوم شي نه منګي کله نه منځ او وتقوا الله دا د تقوا په بنیاد او دا د تقوا کومه الله سبحانه دا ورو چې موږ دې متقیان شو نو تقوا په نظر نه راځي. تقوا وجود خارجي نه لري جسم نه لري یو غیر مرئی شی دی. نو دا تقوا په پیژندل کېږي څنګه؟ نو الله رب العالمین فرمایي یا الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سدیدا. دا تعریف وکړه الله رب العالمین چې حق وینا کوه دا تقوا او دا حق وینا لپاره معیار الله رب العالمین قرآن و سنت د صحابه کرامو زندگی ګرځولې او دا معیار د محبت الله رب العالمین واضح کړی دی. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني. اے زما محبوب دې امت وایا دې قوم وایا کچې تاسو د الله سره مینه کول غواړئ نو بل لار نشته دی یک یو لار ده فاتبعوني. نو فاتبعوني في الصلاة نه فاتبعوني في الصوم نه فاتبعوني في الزكاة نه فاتبعوني في كل أمر. هذا تبارك عموم نسوي شيء يحببكم الله تاسو رب منك ويغفر لكم ذنوبكم. نو غفران د ذنوبو دام تړلې شوی دی اطاعت د جناب محمد عربي صلی الله علیه وسلم. او بیت الله فرمان او یا الذین آمنوا اتقوا الله
اے خلقو تاسو تقوا اختیار کړئ اے ایمان والو یوازې ملایان نو تبلیغیان نو یا دین عام دا الله نو یې تقوا اختیار کړئ نو الله رب العالمین خارج کې راغی تصور ورکاو چې کونو مؤثر د صالحینو ملګری شي دا تقوا امون د مفتی اصف سے نه د هغو علماء مرید چې تصدیق علم پیدا کړي تصدیق بدیهی او تصدیق نظری او ایمان تصدیق ویل کېږي مؤمنون بالغیب ای یصدقون بالغیب ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ای یصدقون بعض اهل الغيب والامانه يعلمون الغيب سوي يعلمون الغيب جو دا علم تایید جو ممکن وجود ذاتی نشي کېدی ممکن وجود خو یې تایید صفت ذاتی نشي کېدی ځکه ممکن حادث دی او علم ګوري خاصه خداوند دی نو الله رب العالمین او قدیم نمونږ جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په واسطه باندې الله رب العالمین په جندل دې او موږ جناب رسول الله په جندل دې د صحابه کرامو په لار د تابعین په لار د خیر القرون په لار خدا خیر القرون چې موږ په جندل دي نو دا موږ علماء په لار په جندل موږ ته ورکوي او خبرې اورلو سبحان وزبدا سنه پختنه کوم خفقی کو بنا دا خبر ظاهر دي او دا لازمي د دې لپاره نو چې یا تاسو ملامت کوم یا دا ویم چې څه ډېر مشروط او علمي سره نه خدای لکه چې کوم ځای کې موږ ناسي د دې مدارسو د اهمیت په بنیاد دا خبره دا نه چې مفتي اصف خان یا نور علماء کرام د مشران د موږ اعتراف دي د عصري علوم نه انکار نه کوي بلکې هغه دوی لازم دي دا اسباب دي سبب نه انکار کول نشته اسباب تر کول نه جاي امام شاه ولی الله رحمت الله علیه فرمای چې درې شینا ما نه منل او کرهته په ما باندې زور الهام یو دا چې ما فضیلت د شیخانو په اړه باندې نه مانی همغه خبر د خیال فضیلت ده او بکر صدیق د عمر سے ما پاره سے باندې نه مانو نو وکړه نو ما باندې شور راغی چې فضیلت په حضرت ابو بکر صدیق او علی باندې بیا ما اسباب نه مانل وکړه نو ما باندې شور شو چې سبب باندې او موثر حقیقي څوک دی موثر حقیقي څوک دی الله و یو صفات د الله دی هغه حقیقي دي یو صفات د مخلوق دی هغه حقیقي او مرجع د صفات د الله رب العالمین لکه مثال دا زوم خبرې کوم تاسو خبرې کوئ دا زموږ صفات دی زموږ خپل نه خارجي او یو دا چې مصحف ته د قرآن کریم مثال دی دا مناقش یعنی گمجه نه خارجي کیسه په تکلم کو دا به تعالی علم مخلوق حکم چې کلام نفسي دی هغه مخلوق نه دی هغه صفات ده الله دا کلام لفظي دلالت کی با کلام ادا دوړ چې یو دی شي نو یا اسم للذات والمعنى دې ته کلام الله دې ته سوې کلام الله نو څنګه نبی علیہ
السلام اقرأ القرآن تاسو قرآن ولې څنګه د الله د ذات نه خارج شوی دی څنګه خارج شوی دی ما یې نشته موږ ته پته نشته آمنت بالله تشهد چې کله د الله د ذات نه یو شی خارج شي دا د الله صفت ده زما د ذات نه خارجيږي زما صفت زما خبرې په مړ کېدو سره په چاړه کېدو سره خرابېدې شي ختمېدې شي او الله نه چاړه کېږي او نه مړ کېږي الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم پته لګي دا الله ذات حقيقي دی صفات محققي نو کلام الله د دې وجه امام بخاري باب وتړو الکلام کلام الباری والصوت صوت القاری आवाज د وین کې دی او کلام د چا دی او تاسو خیال کړئ کله چې جرګه کې اجتماع کې جلسه کې یو بغدړ مچاو شي یا جرګه کې وهان پیدا شي نو خیال سره زر پاتې حضور تلاوت شروع ټول خلک کې نه د قرآن تلاوت خدای کلام دی کیفیت بدل شي او د کافرو دا کارو چې هغه په ولغو فيه لعلهم کله به نبی رسول الله تلاوت کو یا به خلکو ته دعوت ورکول کافرانو به خلکو لم سو چې شور کوي چې دا شور جوړ کې د پروګرام با ګډوډ شي کنفیوژن به پیدا شي نو تاسو به خپل په دې مقصد کې کامیاب شئ لعلهم تغلبون یا آئنده به تاسو کامیاب شئ دا چې خرڅه خلک کوشته چې دا هغه د پټي ګوتې نه واخله سره پورې سر نه د مسلمانۍ تشوف کې نه او د مدینې ریاست تاسو دې ته سوچو کې اوسې په خنه وړلې اپیا چې وړلې شوم له مسلمان په لګولې چې ما وخت وړل دا چې دی ما اكلت اللحم دا وخت نه وړلې بلکې اسم اللحم مفتی محمود رحمت الله علیه الله دې هغه قبر ګولې ګلزار هغه فرمایل یو سره د وطن کې تیر شوی دی هغه وایي چې اسلامي سوشلیزم هغه شراب من لباسونه کې اسلامي شراب شراب من لباسونه کې څه اسلامي شراب اسلامي سوشلیزم موږ دا به فعال همزه په کې د سره په ماخان د کار دي چې د اسلام کې تسلی متشرع بهرحال دا خبره دې لپاره کوم چې موږ د الله رب العالمین کلام د بر راوړل شو دا کلام د جناب رسول الله نو اخلا دی وخت پوری دې خبره کې ما سره اتفاق کوی خو وګورئ کې د ولادت تاسو کې موږ د خلکو کې مصیبت ده سره زمون تقریب واوري وقت بکیدی اجباروزی بدون کې سیاسي خبرو موږ ما سیاسي خبرو کوم ستاسو دا سیاستدان دي تاسو موږ ته وایو اگر سیاسي خبرو نو کوم کنسل نو استا پلان الیکشن ته ولاړ نه نکړي ولاړ څه شي ما دې وزل چې د مولیانو کار خو جمعه دی نو مې بار به ځان چکلې راکوم مسله د زړه کنه بار به شراب خانه جوړوم مسله بار به سود کوم مسله مولیانو کار هغه موږ چې تاسو کوم وایي چې موږ کار کوو موږ رواج خلق رسول کی جناب رسول اللہ نم حاضر دے اینی الحاضر شاول اللہ فرمائے فرقو کل نظام دنیا کے تمام استحصالی نظاموں کو انقلابی عمل سے مٹا کر قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب اور قرآن خودیم دے ستاسو نے وہ پختنوں کو دے مشران ہونا قرآن کریم کی یواز عبادات دی لگوازو کہے قرآن کریم کی اعمال شتے کے نشتر ہے قرآن کریم کی عدالتی نظام شتے کے نشتر ہے قرآن کریم کی سیاسی نظام شتے کے نشتر ہے قرآن کریم کی دسمک نظام شتے کے نشتر ہے نحر نظام شتے کے نشتر ہے قرآن کریم کی سیر و سیاحت دا جازون دا افلاق اور دا ذکر شتے کے نشتر ہے
قرآن کریم کې اخلاقي نظام معاشي او معاشرتي نظام او اقتصادي نظام شته کې نشته قرآن کریم چې موږ جمعات پورې محدود کو تاسو یاد ده قرآن کریم چې موږ جمعات پورې محدود کو او موږ د دکاندارۍ نه قرآن وباسو د ملازمت نه وباسو د ګټې نه د پټې نه وباسو او د عدالت نه وباسو او د فحشي او سیاست نه وباسو بیا به دا قرآن کریم مکمل کتاب شي لکه څومره مکمل کتاب وي یو خبره دویمه د مشرانو پوښتنه کوم د کشرانو ستاسو لپاره ډال دی زموږ لپاره ډال دی د جهنم نه او انشاءالله موږ الله جنت ته وځو زه تاسو د مشرانو پوښتنه کوم دا قرآن کریم چې د نبی علیه السلام نه دی وخت پورې رسېدلی دا موږ د سیاسي پنډتانو رسول دی علماء رسول علماء لکه حضور وایي چې دا موږ علماء رسول الله سوچو شک وشته لاس کې لګاو شک وشته یو د مثبت کو دا قرآن کریم په دې زمانه نه په زمانه ته راول قیامت ته راول دا اوس د تاریخ فیراړي کو علماء وایي او عمران خان علی کو علماء وایي اسکندر خان علی کو علماء وایي دا عمر نواز علی کو علماء وایي مجل پوری کو علماء وایي تاسو نن او موږ چې نن د سپي وهنه وکړو دا ګډ دوه وکړو دا موږ ته عمران خان ویلي چې دا حلال دي حرام دي دا موږ علماء ویلي هغه د تاریخ ویلي علماء ویلي او موږ تاسو چې د مور او خور سره نکاح نه کوو دوریانو سره نه کوو ورزو ورو سره نه کوو رضایي مور سره نه کوو خپلې مور سره نه کوو میرې مور سره نه کوو رضایي ترور سره نکاح نه کوو خپلې ترور سره نکاح نه کوو ما ته ورشئ دا حلال دي دا حرام دي دا حلال او حرام موږ په علماء وښودلي که موږ د سیاسي لیډرانو وښودلي او دا حلال او حرام دا زده کېږي په مدرسو او جومات کې او که دا زده کېږي په درمسال مدرسه د مدرسو او جومات په آبادو کې روانو به څوک چې باندې د هغه لاسونه به وسو که نه وسو انشاءالله وایي انشاءالله انشاءالله وایي انشاءالله وایي خطو مجاهدین مشاهدان دلته کې چې یو زموږ د سادیان او شانګیر والا موږ فضیل الله فضیل الله او دا هغه زمان بار هغه دا چې موږ سره وې نن په موږ د دریاب په ورزولې دي شتګر آنند د غازر باندې دا یو شی نه سر په تل کې نه په پوره اګه ورته نږدې ورته کې ته وایې خدای پاک دا چې د سپورټ سره دې شي خلک مې دا دې خلک کوي باندې دا خبره دې لپاره کوم چې اصل علوم دا لازم دي قرآن کې الله ټیکنالوژي ذکر کوي قرآن کریم کې الله رب العالمین د کارخانو ذکر کړی دی کنه ذکر او